د کوزدر ګل آباد اسبنڑ سړک په جوړښت روان کار د ټولو نه اول خو به زه دا ووایم چې دا یو حقیقت دی چې د ګل آباد نه تر اسبنڑ پورې تلي سړک په وړاندیزل پوخ پراخه شو. تارکول سره دواړه طرف ته سیمټو غاړې او دیوال شاید چې وروسته هم چا نه وی کړی او دا کریډټ موجوده صوبایي اسمبلۍ غړي همایون خان ته ځي چې دا کار یې شروع کړی او دی غواړي چې سر ته یې ورسوي. خو څه خبرې داسې دي چې هغه هم په خپل ځای اهمیت لري. د سړک په جوړښت روان کار معیار جوړښت سر ته نه دی رسېدلی، ورانېدل، تجاوزاتو خاتمه کې ناکامۍ، صفایي سیمټو باندې اوبو اچولو نشتوالي په شمول نالو بندېدو سره باراني سا چې د عامو کوڅو څخه اوبه هم په نوي سړک بهیږي نقصان سبب جوړیږي. کار ډېر ښه شوی دی، روډ پلن شوی دی، په دې سیټ چې دا کومه کودایي شوې ده او د دې نکاسۍ دا سیسټم بند شوی دی، نو باران چې وشي نو په دې روډ باندې له پاس د اوبه بهیږي، هغه د اوبو هغه لاره چې د هغه نشته دی او دا سیټ چې کومه ملبه پرته ده نو په دې روډ په دې سیټ پاتې شوې ده، دا اوچته شوې نه ده، واره شوې نه ده. د دې د وجې نه د دې بیا هغه د روډ هغه څه فایده نشته دی. په سړک د وړاندې نه موجود بجلی ستنې ویستو په ځای سړک حصه شوي چې څه وخت هم د سلوي حادثې سبب جوړېدی شي. روډ باندې ولاړ یو کم چې ډیره موده پس د موجوده ایم پی همایون خان وینا باندې دا روډ مکمل کړی شو. یو 3-4 میاشتې وړاندې خانپور ته یو نوی پیډر منظور شوی چې هغه پیډر بالکل د بغیر د پراپر پلانینګ نه دا پیډر تللی دی. ستنې بیخي د روډ مزله قابو راغلی دي. متعلقه حکامو ته دا پکار دی چې د بجلی د دې ستنو دپاره هم څه پراپر پلانینګ وکړي او دا ستنې د دې روډ نه اخوا کړي چې عوامو ته تکلیف او د بدین مخې نه بچ شي. په سړک د مخکې نه موجود تجاوزاتو خاتمې دپاره شوي نوټسو عملي کولو په ځای خلکو په نوي ډنګوال قبضه وکړه. څنګه چې کار بې محکمې روان دی دغه حال دلته هم دی. ګل آباد نه د کتیاړۍ پورې چې کوم روډ ښه پلن شو، ښه کولاو شو، خو د هغې په منځ کې تقریبا غالبا تارکولو په سیټ باندې ستنې ولاړې دي او نو یو خو مهرباني وکړي دا ستنې دې سیټ ته کړی شي، د اکسیډنټ په دې کې ډېره انتهایي خطر جوړېدی شي او بل دې ته نالۍ نه دي شوي چې د نالۍ ورته وکړی شي نو کم از کم دا روډ به سیف پاتې شي. بل کم تجاوزات چې دي خلکو کم تجاوزات کړي نو مهرباني دې وکړي دا تجاوزات د شاته کړی شي او د کتیاړۍ نه بره د اسبنړ پورې چې کوم روډ پاتې دی که دا پوخ کړی شي نو موږ به انتهایي مشکور یو. د سیمې ولس د شته سړک پراخه حیثیت برقرار ساتلو او جوړښت سلسلې اسبنړ او خامپور پورې کولو غوښتنه کوي. خانپور ته دې وشي او اسبنړ ته دې وشي. زما خپله مطالبه عوامي مفاد وړاندې دا ده چې دا ټول اسبنړ پورې دا ټول روډ پوخ شي. زموږ ایم پی صاحب بار بار دا وینا کړې وه چې بھائی زه صرف عوامي مفاد باندې به کار کوم او زموږ د هغه نه امید دی همایون خان نه چې هغه صرف خپلې خبرې پخلی وکړي، د هغه وعدې تایید وکړي او چې څومره کشادگی سره کېدی شي څومره سرکاري حد د دې روډ د هغې مطابق دی کار وکړي او دا روډ تر اسبنړ پورې دغسې ورسوي، هم په پلنوالي هم په پخلي هم د دې کوم سړکونه د هغې پخلی باندې کوم ډرین چې د دې دواړو طرف ته نشته دی هغې ته ډرینونه وباسي نو دا به د دې قوم ډېر لوی احسان وي. دا په خپل ځای یو حقیقت دی چې په وړاندې ځل دا سړک پراخه پوخ شو خو د کار په معیار د محکمې په شمول نور ذمهدارو په خاموشۍ د ولس خدشات خپل حقیقت او اهمیت لري.